الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله مولانا العظيم. دا د مکې معظمې دور دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابو ته انتهایی مشکلات دي د دعوت په لار کې او د دین په لار کې انتهایی مشکلاتو سره مخامخ دي او کفر په ډېر لوی زور کې دی او د کفر ډېر لویه غلبه ده او هر طرف ته کفر او کافران دي او ټول د اسلام په خلاف کې یو موټی او یو لاس دي او مسلمانانو ته انتهایی تکلیفونه رسوي. نو الله رب العزت د نوح علیه السلام واقعه او قصه د تسلی دپاره ذکر کړه او دا دویم د حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام واقعه الله رب العزت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته او صحابو ته ذکر کوي تسلی دپاره او بل طرف ته قریشیانو ته دا یره ورکوي چې که تاسو د دې پیغمبر خبره ونه منئ او د دې ظلم او تشدد نه تاسو قلار نشئ نو ستاسو نه ډېر قومونه مخکې داسې سرکشه راغلي دي او چې د پیغمبرانو خبرې نه ده منلې الله دې مخ د ځمکې نه لرې کړي دي. بس د پیغمبر دا ذمهداري ده چې تاسو ته به د حق رسوي او دا حق منل دا د پیغمبر کار نه دی په تاسو، دا زما کار دی او حق صاحب پیغمبر تاسو ته رسولی دی. نو و ابراهیم وذکروا ابراهیم یاد که ابراهیم علیه السلام دا ابراهیم منصوب دی او دا عامل ناصبت دی ته دننه پروت دی پټ چې هغه وذکرو دی. وذکروا ابراهیم یاد کئی ابراهیم علی نبینا علیه السلام. یو قرات د ابراهیم راغلی دی چې دا مرفوع دی نو بیا معنا دا ده ومن المرسلین ابراهیم او من جمله د ډلې د پیغمبرانو علیهم السلام نه ابراهیم علیه السلام مو دواړه معناګانې ټیک دي. اذ قال لقومه هغه وخت چې وویل ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته اعبدوا الله د یو خدای عبادت وکئ واتقوه او د دې الله نه ویریږئ ذالکم خیر لکم دا ستاسو لپاره ډېره غوره ده ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. نو د اعبد الله معنا وحد الله یو خدای ومنئ او د یو خدای اطاعت او تابعداري او بندگی وکئ او واتقوه د دې خدای نه ویریږئ. دا یو ذات دی چې دا د دې لایق دی چې دې نه سړی ویریږي او د الله نه علاوه د بل چا نه به رسۍ یری. او بیا ورته وایي چې دا عبادت او توحید او دا تقوا او پرهیزګاري ذالکم تاسو ته ویم دا ستاسو لپاره خیر لکم ډېر غوره ده ستاسو لپاره. د شرک او د کفر او د بېدینۍ نه او د بدعملۍ نه دا لار ستاسو لپاره ډېره غوره ده ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ په خیر او شر باندې چې خیر څه ته وایي او شر څه ته وایي دا پیژنئ او بیا د شر او د خیر منځ کې فرق کولی شئ. نو ان کنتم تعلمون که پوهیږئ په شر او خیر باندې او پوهیږئ د دې په فرق باندې نو بیا تاسو ته دا فرق کولی شئ چې یو طرف ته د الله خدای ده او بل طرف ته تا په خپلو لاسونو باندې بوت ساز کړی دی او د غره نه ګټه راوړې ده ولې تراشلې ده او په خپل لاس یې تراشلی دی اوس یې ودرولې دی دا زما لپاره کارونه کوي دا زما خدای دی.
انما تعبدون من دون الله اوثانا خامخا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه د بوتانو تاسو د بوتانو عبادت کوئ وتخلقون افکا او سازوی تاسو دروغ لرا ان الذين تعبدون من دون الله یقینا اغا کسان چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه لا یملکون لكم رزقا نا مالکان دي تاسو له روزي درکولو فابتغوا عند الله الرزق پس طلب کوي د الله سره روزي لرا وعبدوه دی الله عبادت کوي واشکروا له او دی الله تعالی شکریا ادا کوي الیه ترجعون خالص الله تبستاسو له ټولو واپسی نو دا انما دا په معنا د مود الا باندې دی دې ترا دا ادوات او حصر نه دی نو معنا دا دا چې تاسو عبادت نه کوئ سوا د الله نه مگر د بوتانو کوئ تاسو عبادت دا دی چې ګټې مراګستې دي او د هغه هم تراشلي دي او هغې ته پوجي کوئ او د هغې عبادت کوئ او د هغې نه خیر او شر غواړئ او وتخلقون افکا دا تخلقونه چې د خلق نشي نو په معنا د پیدائش باندې دی نو معنا دا دا وتخلقون افکا سازوي تاسو دروغ لرا تاسو دروغ سازوي نو خلق سازولو ته وایي تاسو دروغ سازوي او دا د اختلاق نه دی سازیدی شي وکیله من الاختلاق او اختلاق دروغ ته ویل کیږي وتخلقون افکا او تاسو دروغ سازوي دروغ وایي تاسو ان الذين تعبدون من دون الله یقینا اغسزنا تاسو عبادت سوا د الله نه کوي لا یملکون لكم رزقا نا مالکان نه دي تاسو لپاره د روزي دا ګوره په دې هندوستان کې دا هندوان نه دي دا چې سار را روانېږي نو چې په لاره کې څونه ونې ولا راځي دفتر ته ځي نو دی هغې ته پوجه کوي د پیپل ونې ته پوجه دا چل ورته وکړي او یا چې موږ له رزق راکړه اورې نو دا کفار چې د دې بوتانو نه تاویږي دا وایي دا موږ له رزقونه راکوي او خوراکې راکوي د دې په وجه موږ باندې بارانونه کېږي نو الله رب ابراهیم علیه السلام قوم ته وایي ان الذين تعبدون من دون الله هغه کسان چې تاسو عبادت سوا د الله نه کوئ دغې بوتانو لا یملکون لکم رزقا مالکان نه دي ستاسو لپاره د روزۍ چې دوی اسباب د روزۍ تاسو لپاره مهیا کړي او پیدا کړي فابتغوا عند الله الرزق پس طلب کوي د الله سره روزۍ لره یعنې روزي د الله نه وغواړئ روزی رسان الله رب العزت دے او هو خیر الرازقین دے رزق اغور کئی او عبدوه د دی الله عبادت او کئی دا الله یو امنی او وشکرو له د دی الله د نعمتونو قدر او کئی د دی د الله د نعمتونو قدر او کئی قدر او د الله د نعمتونو قدر معنا دا ده چې الله د نعمتونو د کم کار د پاره درکړي پای کې صرف کوي الیه ترجعون خالص ته الله ته تاسو ټول واپس کیږي یو کس هم بل طرف ته لاړ شي وان تکذبوا او که تاسو نسبت د دروغ کوئ فقد کذب من قبلکم پس یقینا نسبت د دروغو کړو غنو امتونو مخکې ستاسو نه عاد دی سمود دی قوم ابراهیم دی قوم شعیب دی قوم لوط دی دا قوم ابراهیم دی بشماره قومونه ستاسو نه مخکې راغلي دي هغوی پیغمبرانو ته نسبت د دروغو کړی دی پیغمبرانو خبرې نه ده منلې پیغمبرانو هغه دعوت ته شا کړی دی نو یاد ساتئ چې د هغه خلکو څه نتیجه وه هغه ستاسو قریشو تاسو دا کومې لوبې شروع کړي دي تاسو نه مخکې دا لوبې نورو خلکو کولې ورشئ د هغې تاریخ وګورئ چې هغه خلکو څه الله څه کړي دي په عادیانو یې څه کړي دي په سمودیانو یې څه کړي دي
په قوم ابراهیم یې څه کړي دي، په قوم مدین یې څه کړي دي، او په قوم لوط یې څه کړي دي. دا یاد کړئ ځان ته. دا خبرې تازه تازه ستاسو په محفلونو کې او ستاسو په حجرو کې دا تاسو زوتوئ د عادیانو او سمودیانو کیسې. دا لرې خبرې نه دي. اوس ما پیغمبر در لېږلی دی او پیغمبر خپل حق ادا کړی دی، او هغه حق دا دی چې دا حق ستاسو مخې ته ایښی دی او تاسو دا خپله غاړه ازاده کړې ده. نور دا کما کار زما دی چې در باندې منم او که نه منم. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. نه دي په پیغمبر باندې څه ذمهداري مګر رسول ښکاره. د پیغمبر دا کار دی چې د الله له طرف نه کومه خبره ورته میلاو شي، نو دا چې څومره خبره ده ومقه خبره دا د خلکو مخې ته پیش کوي. د ځانه پکې شپېتې نه ږدي او نه د ځان د طرفه برې کې کټایي کوي، بلکې چې الله ورته څونه خبره کړې ده او په کم انداز یې کړې ده او اکه انداز باندې خبره د خلکو مخې ته کېږي. او پیغمبر دا ذمهداري خپل پوره کړې ده او دا خپله غاړه خلاصه کړې ده. اوس خبره ستاسو ده چې تاسو حق منلو ته راوړاندې کېږئ او که نه راوړاندې کېږي، دا ستاسو خبره ده. دا د دې ترجمه او مختصره غوندې تشریح دې کې یو څو خبرو ته اشاره راغله. یو دا خبره په دې آیاتونو کې راغله وجوب عبادت الله وتقواه. د الله تعالی عبادت لازم دی او د الله نه یره لازمه ده. د څه دپاره؟ طلبا للنجات من الخسران فی الدارین، دپاره د مطالبې د په کامیابۍ د هغه تاوانونو نه په دنیا او آخرت. د پیغمبرانو په دعوت کې د دنیا او د آخرت کامیابي ده او د هغې په رد کولو کې د دنیا او د آخرت خساره ده. دا موږ چې نن د خسارو سره مخامخ یو که دا زمونږ دا صاحبو ډېر ښه نوم حاصل کړی و، دغه دا چې کوم دی بنیاني مرصوص په نوم باندې که نه، زمونږ دا چیف آف سټاف دا دی ولېږه هلته دغه ته دی امریکې ته. چېرته پیغمبر یا الله تعالی یو پیغمبر دا نه رالېږلی چې ته د ابلیس سره ملاقات وکړه. د ابلیس سره ملاقات دپاره دی هلته ولېږي. دا کنده د حکومت دا دغه شروع موږ ویل چې دا هغه داسې ابلیسان دي چې تاسو څوک ورولېږي بس هغه ټاکه کړی. نو به دوی دا وکړه چې اوس هغه سړی چې په زرګونو د مسلمانانو ماشومانو زنانه او نارینه و په وینو کې د هغه لاسونه سري دي، د هغه دپاره مطالبه پاکستان وکړه چې هغه کم انعام چې په دنیا کې ورکړی کېږي نو هغه د ټرمپ ته ورکړی شي. هلکه خو په ډمتوب کې مشهور دی او په دروغ کې مشهور دی، نو غټ دروغجن او غټ ډم ته خلک انعامات ورکوي. نو دا زمونږ د حکومت هغه توره وه چې دا دوی وکړه. تاسو کفر ته لکۍ سنډۍ زما په خدای قسم یې که نه چې دا کفر ورباندې راستون ستونه شي او داسې به هم کي چې په یاد به وساتئ. ته د کفر نه تاسو دغه غواړئ ته لاړې ته ایله دا خبر راوړل دلته تا ته دا سوال وکړو چې ما دپاره او دا خو د سوالګري زوی دی راغلی د عربو نه په سوال باندې ټولې پیسې وغوښتلې او اوس دا سوالونه خلکو ته کوي، یو ته ملاقات کوي بل ته چې دا تاسو چې بیانونه ورکوي چې د دې ټرمپ قابل دی چې دا انعام هغه ته ورکړی شي. نو نمبر 2 بیان و بطلان عبارت غیر الله. د غیر الله عبارت باطل دی، دا په آیاتونو کې رااله. و وجوب عبارت الله او د الله عبارت لازم دی او دا داسې نه ده چې تشه خبره ده، دا په عقلي او نقلي دلایلو سره ثابته خبره ده. او نمبر 3 ما عبد الناس الاوثان الا من جهلهم. شرطه انسانانو د غیر الله عبادت نه لري کړی دوی پتانو مګر دا د وجې د ناپوهۍ نه و فقرهم او د وجې د غریبۍ نه. فلهذا يجب ان يعلموا د دې وجې نه دا لازمه ده چې دوی دا وپېژني چې ان الله هو ربهم، الله د دوی رب دی، المستحق لعبادته هغه حقدار دی دوی د بندګۍ، وان الله تعالی هو الذي يصد فقرهم او الله هغه ذات دی چې خلکو ولږ او تنده ختموي، خلکو له رزق ورکوي الله.
او ومن عداه لا يملك ذلك لهم. دا الله نه چې علاوه دي هغه هیڅ نشي کولی. مضبوط په چاله ډوډۍ ورکي، چاله به مال او دولت ورکي. او څلورم دا وجوب شکر الله بحمده والثناء علیه. لازم دی د الله شکریا چې د الله حمد وایي او د الله ثناګانې وایي او د الله اطاعت وکړي. او صرف النعم فيما من لاجله انعم الله بها على عبده. او نعمت دا بنده په هغه طریقه کې استعمال کی چې الله ولکه څنګه ورکړي ده. کم نعمتونه یې دله درکړي دي دا په هغه طریقه کې استعمالوي چې الله پرې خوشحالي وي. زموږ د پاکستاني محترم نه دا په دې باندې خدای خوشحالي ټرمپ له چې کوم انعام د دنیا دا دله ورکړي شي بې خوند شرم هم دله نه درځي. هندو م راګیر کړی هغه درنه خلاص کړه بیا یې درته ډک کړی دی. پنځمه خبره تسلیت الرسول. نبی علیہ السلام لا الله تسلی ورکوي. وتانیب المشرکین من اهل مکه. او بل طرف ته زورونه ورکوي مشرکانو ته که نه منئ د قوم عاد او ثمود په شان کار به در باندې وشي. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي الله هدایت ورته وکړي او بدقسمت یې تباهي کړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي، ګناهونه معاف کړي، خاتمه بالایمان کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا